سرسایه څومره ده؟ نو دا زاړه کلیپونه زما چلیږي د 2026 سرسایه درته وایم. اوسني کال اول ځان پوه کوئ، نبی علیه السلام به څلورو څیزونو باندې سرسایه ورکول. غنم به یې ورکول، غنمو باندې ثابت ده، او د کجورو ثابت ده، او د وربشو ثابت ده، او د وسکو ثابت ده. نبی علیه السلام به د غنمو نه نیم صاع ورکو، د وربشو نه به یې روغ صاع ورکو، د کجورو نه به یې روغ صاع ورکو، او د وسکو نه به یې روغ صاع ورکو. خو د غنمو نه به یې نیم صاع ورکو. د نیم صاع قیمت څومره دی؟ نیم صاع چې دی د غنمو هغه زمونږ د کیلوګانو په حساب پاوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو، پاوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. د غنمو نه نیم صاع ورکړي، او د کجورو په حساب چې ورکړي بیا به روغ صاع ورکړي. نو دا پاوکم 2 کیلو چې ډبل کې سکم 4 کیلو د وربشو نه، او د کجورو نم سکم 4 کیلو، او د وسکو نم سکم 4 کیلو. ځکه د هغې نه روغ صاع ورکړی دی، او د غنمو نه نیم صاع ورکړی دی. نو د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي، چې زمونږ علاقه کې تقریبا غنم رایج دي، ټول خلق زمیدار دی او د غنمو استعمال لی. نو د غنمو په حساب باندې دا ځان سره یوه قاعده یاده کوي. سړی به ټلیفون کې وي سرسایه څو ده؟ نو ما ته خو پته نشته، وی 100 روپۍ ورکم. نو زه هم د روپو پته خو لا نه لګي. خو سرسایه چې دا پاوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. نو ځان له معلومات وکړه د بیپاري ریټ په معتبري د علاقې. ما نن معلومات وکړل، نننی ریټ 12,000 روپۍ د غنمو سټه هغوی ورکوي. عام د بازار ریټ 12,000 روپۍ چلیږي. نو د کیلو ریټ چې دی 120 روپۍ دی. نو د 2 کیلو شولې 240 روپۍ. نو د 2026 د سکلنی کال د یو تن سرسایه چې دا پاوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو چې د هغې قیمت 240 روپۍ دی. نکه سرسایه ورکوئ د سکلنی کال سرسایه چې دا هغه 240 روپۍ د غنمو په حساب باندې رغیږي. بعضې وخت کې سړی وي 400 ده، څوک وي 300 ده. دا د هرې علاقې ریټ معتبري. بعضو علاقو کې به وړئ، بعضې خلک به په کجورو ورکوي. خو زمونږ علاقه عام طور پر ټولې دنیا ته پته ده چې غنم پکې رایج دي. نو زمونږ د 2026 په حساب سرسایه چې ننني معلومات دي نو هغه 240 روپۍ ده. لکه ضرور سرسایه په خور کیږي، ضرور سرسایه په رور کیږي، په ماما کیږي، په ترور کیږي، په مامی کیږي. اخوا دی خوا چې څومره دي د اصول فروع نه علاوه خو چې غریبانان وي نو په دې باندې سرسایه کیږي. دی له سرسایه ورکول سرسایه نشي ورکولی. مالدار مې درته اوس ووي چې د 52 تولو څه قیمت رغیږي چې دا ورسره نو دله هم سرسایه نشي ورکولی چې مالداري. او بل سید له سرسایه نشي ورکولی، میا صاحب چې ورته وایي. ځکه زکاتونه سرسایي دا د خلکو د مال خیرې دی، او سیدان ډیر پاک خلق دی، نو دی له به دا نه ورکوي. سید که هر څومره غریبي میا صاحب نو دی به سرسایه نالي، زکات په نالي، دله صدقې ورکوئ. او د دین علاوه په دی نور او د ښځې سرسایه په خاون نه کیږي، او د خاون سرسایه به ښځه وله نه ورکوي. خاون سرسایه ښځې له به نه ورکوي، ښځه به خپله سرسایه خاون له نه ورکوي. د دین سرسایه باره کې لږه مسله کلیر کو. زما اکثر زاړه کلیپونه چلیږي جو خلک هغه ګوري څوک یې ورکوي، نو ټول خلک د پریشانۍ شکار شي. نو دا خو ریټونه مختلفي، د کال کال سرسایي بدلیږي، کله ګرانیږي کله ارزانیږي. اوله مسله دا وپیژنئ چې سرسایه په چا باندې واجب ده. سرسایه به څوک ورکوي واجب، چې ورې نه کړي نو ګناهګار به. اول شرط دا دی چې دی به مسلماني. په کافر باندې سرسایه واجب نه ده، چې مسلمانی په د سرسایه واجب ده. دا د الله حکم دی.
دویم شرط دا دی چې دی مالداري مالدار سړي باندې سرسایه واجب ده په غریب سړي باندې سرسایه واجب که ورکی نو اسې دې ورکي خو واجب پې نه ده مالدار چاته وایي مالدار یو قاعده کلیه یاده کوي کله مونږ وایو چې یو 9 لاک وسرئ نو مالداري نو بل کال بیا وایي نه چې 3 لکه وسرئ نو مالداري دې کې زمونږ ګناه نشته ښه ځان لږ په مسلوم پوهوئ په دنیا کې څنګه ګوټونه معلوموئ نو په دې هم لږ ځان پوهوئ که نه 52.5 تولې سپین زر دې له ضرب ورکئ زرګر نه معلومات وکئ وایي توله سپین زر په څو دي 52.5 کې ولا ضرب ورکئ 2.50 روغې او 1.5 توله چې د دې نه 100 روپۍ رخ شوي دا به مالدار سړی ښه دا به مالداري 52.5 تولې سپین زر د دې چې څه قیمت دی نن چې د دې څوک مالک دی نو دا مالدار دی خو په دې شرط چې په ده قرض نور نه وي او دا پیسې په دې کې به کور نه حسابېږي ښه کور د ده ضرورت دی ګاډی به پکې نه حسابېږي ښه دا د ده ضرورت دی کپړې به پکې نه حسابېږي دا د ده ضرورت دی د کاروبار چې کم آلات دي اب پکې نه حسابېږي لکه تا یو ګاډی د مزدورۍ دپاره اخیستی دی مثال کارخانه ده نو د کارخانې مشینري به نه حسابېږي دا اله د کسب ده ښه چې په کومو شیزونو ته مزدوري کوي دا پیسې چې د دې نه باري لکه چې ستا د حوائجو نه باري ستا چې کوم د اوسېدو کور دی دا به پکې نه حسابېږي ښه ځمکه دی دا به پکې نه حسابېږي ښه دا چې د دې نه بهري نو دا سړی په شریعت کې مالدار دی په ده باندې سرسایه واجب ده او دی به سرسایه بل نه ورکوي او که داسې نه دومره قیمت ورسره نه وي د 52 تولو سپین زر نو بیا دی مالدار نه دی په ده باندې بیا سرسایه واجب نه ده که په خپل اندې ورکوي ښه خبره ده خو واجب پې نه ده او دی د بل نه بیا سرسایه اخیستلی شي چې پچا واجب دی د بل نه نشي اخیستی او چې پچا ورکول واجب نه نو دی بیا د بل نه سرسایه اخیستلی شي دا د سرسایه چې پچا واجب وه اوس بله مسله دا ده چې په سړي د چا سرسایه واجب ده نو په سړي خپله سرسایه واجب ده او د ده نابالغه اولاد چې هغه غریبانان وي نابالغ اولاد او د سرسایه په د واجب ده د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب د بالغ اولاد سرسایه په خاوند په پلار نه ده واجب ښه که ورکوي نو ورکولی شي خاوند د ښځې سرسایه ورکولی شي خاوند د بالغ اولاد سرسایه ورکولی شي خو واجب په د خپله سرسایه ده چې کله دی مالداري او نابالغه بچي چې غریبانان وي د هغې سرسایه په ده باندې واجبه ده دا به دی ورکوي سرسایه چاله نشي ورکولی او چاله ورکولی شي اصولو کې سرسایه نشي ورکولی اصول څه ته وایي چې ته ترې نه پیدای پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور د مور مور په بره چې ته ترې نه پیدای ښه پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور په بره ځه په دې کې سرسایه نشي ورکولی دې ته اصول وایي دویم فروع چې ستا نه پیدای زوی نوسۍ لور کړوسۍ په دې کې زکات نشي ورکولی سرسایه هم نشي ورکولی زکات د پلار سرسایه په لور نه کیږي ګورئ ښه هر څومره که غریب وي لور زوی نوسۍ کړوسۍ په کته په دې کې سرسایه نشي ورکولی او بل پې نه ده او دې د بل نه بیا سرسایه اخیستلی شي چې پچا واجب دی د بل نه نشي اخیستی او چې پچا ورکول واجب نه نو دی بیا د بل نه سرسایه اخیستلی شي دا د سرسایه چې پچا واجب وه اوس بله مسله دا ده چې په سړي د چا سرسایه واجب ده نو په سړي خپله سرسایه واجب ده او د ده نابالغه اولاد چې هغه غریبانان وي نابالغ اولاد او د سرسایه په د واجب ده مسلمانی ښه په کافر باندې سرسایه واجب نه ده چې مسلمانی په د سرسایه واجب ده دا د الله حکم دی
دویم شرط دا دی چې دی مالداري مالدار سړي باندې سرسایه واجب ده ښه په غریب سړي باندې سرسایه واجب که ورکوي نو هسې دې ورکړي خو واجب پې نه ده مالدار چاته وایي مالدار یو قیده کلیه یاده کوي کله مونږ وایو چې یو 9 لاک وسرئ نو مالداري نو بل کال بیا وایي نه چې 3 لکه وسرئ نو مالداري دې کې زمونږ سرسایه باره کې لګه مسله کلیر کو زما اکثر زاړه کلیپونه چلیږي جو خلک هغه ګوري څوک یې ورکوي نو ټول خلک د پریشانۍ شکار شي نو دا خو ریټونه مختلفي د کال کال سرسایي بدلیږي کله ګرانیږي کله ارزانیږي اوله مسله دا وپېژنئ چې سرسایه په چا باندې واجب ده سرسایه به څوک ورکوي واجب چې ورې نه کړي نو ګناهګار به اول شرط دا دی چې دی به مسلم ګناه نشته ښه ځان لږ په مسلوم پوهوئ په دنیا کې څنګه ګوټونه معلوموئ نو په دې هم لږ ځان پوهوئ که نه 52 تولې سپین زر دې له ضرب ورکئ زرګر نه معلومات وکئ وایي توله سپین زر په څو دي 52 کې ولا ضرب ورکئ 2.50 روغې او 1.5 توله چې د دې نه 100 روپۍ رخ شوي دا به مالدار سړی ښه دا به مالداري 52 تولې سپین زر